نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. درود شریف ہوئے. صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، دا جلسہ چکم غرض د پارا منعقد شوه دا آغا غرض مولانا عبید اللہ صاحب ستاسو په مخ کې ہوئے. عزیزانو زه حیران یم چې زمونږ د دې ملک نه څه جوړ شو. زمونږ د ملک دی وخت کې داسې شی دی لکه سړی چې اکسیډنټ وکړي، لاسونه ماتي، خپې ماتي، سر ماتي، خېټه شلیدلی او اسپیټال ته راوړي. نو اسپیټال ته چې راوړي ډاکټران حیرانی چې دا خو ټول چپ چور دی. نو اول علاج د کم ځای شروع کړي. بیانې دغه مثال دی زمونږ د ملک. یو غم چې جاړي بل غم به پیدا وي، بل غم چې جاړي بل غم به پیدا وي، بل غم چې جاړي بل غم به پیدا. عزیزانو مونږ یو غم جړلو چې بھائی په دې پیښور کې شیعاګان موسیقي او سنیان موسیقي. شیعاګان خپل کار کوي، مونږ خپل کار کوو. مونږ جلسې دې د پاره کوو چې په دې ورځو کې سنیان داغي مجلسونو تلاړ نشي او داغي جلوسونو تلاړ نشي. زمونږ غرض د جلسو نه دا چې راځي چې د سنیانو لمون خپل شغل جوړ. هغه جنجال لا ختم نو چې پکې بل فتنه سر اوچت کو. دیوبندی او بریلی، دیوبندی او بریلی جنجال پکې جوړ شو. دا بریلی دی، دا دیوبندی دی، دا بریلی دی، دا دیوبندی دی. عزیزانو بار بار صفایانه زنشم کوله. ابیله خبره ده چې زمونږ د ملک دا دستور دی. د قصخانه کې یو جلسه وا، قاسم علی خان جمعات کې زور تنوم راغله. نو ماته یو خط راولېګلو سو کلک او خط کې لیکلیو چې ته دې جلسے ته ذکر آنے لی کہ تم بک گئے ہو 10,000 روپے پہ. تا 10,000 روپے واغستے او جلسے ترانغی لہذا ته خرچ شو. نماتا خندام رالا جڑام رالا چې مونږه د تفلانو په لاس کې اوسرالي. تفلان بم را پاسی او مونږ ته وای تم بک گئے.
عزیزانو 10,000 روپے خود سکے انشاءاللہ العزیز د بجلیګر مولا لاس د مفتی محمود پلاس کی اخوی شویو په 10 کروڑ بم نه خرڅيږي په 10 کروڑ 10,000 روپے یا 10,00,000 روپے کما غسته نن بزهم مولانا عبدالباقی وے تاسو پوه شئ زما عزیزانو عرض داو چې دا سوالونه په دې ملک ټول د امریکای چالونه دي شیعه سنی جنگول دا د امریکای چال دی دیوبندی بریلی سوال اوس ولی را پیدا شو بلدا چې زبتاسو ته هغه پمفلټ اوخه هغه دومره اشتهارونه بدرته اوخه چې په د پاسه ونی جوړی کړی دي او په ونو کې د ټولو کافرو نامې لیکلي دي او یو نامه پکې د دیوبندیانم ده چې دیوبندیانم کافر دي دا په سنو مې د کپڑے مپړې چې پکې ډېرې جوړیږي پنجاب کې فیصل آباد کې شوي دي او پېښور کې ایجنټان ناشتي اغي تقسیمي لګیا دي هغه ما ورکو دلته پولیس اس اس پی ته ډیپټي کمشنر ته چې دا وګوري دا دیوبندی بریلی فساد اوس دیوبندیان جوړي او کدا الواخوارو تاړي سټي جوړي بل درته وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق دوی بدرتوي چې دا ګستاخ دي دا دیوبندیان بے ادب دي دا دیوبندیان اولیاء نه مني دا دیوبندیان پیران نه مني دا دیوبندیان بزرگان نه مني دا دیوبندیان رسول الله نه مني دا دیوبندیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر وای نور ورته نه وای دا خبرو باندې عوام خو عجیب دماغ خلق دی الله دې امان راکړي د عوامو ته څه جلسې کوي والله کمیړه وایي دا نن کرکټ ته سمره ناست وای او پوس پرې کړو لکونه خلق نن کرکټ ته ټول اورز د جمعې مبارک اورز او دغه ځای پورې چا غونډس کې مګلې هغه ته ناست پوس پرې کړو دې قوم ته جلسې کوي کچو کرکټ ګراوند ته نی ورغلی ټول اورز بم ټي وي ته تیر کړی او کتلی بمی او داغه غونډس کې هم د عمران خان لیدلی چې په کوم ځای پورې مګ او ورته ناشته څوک ویلا بوري دا ورته څوک ناشته دیوبندی بریلی خبره کوي شرمېدلو دغه ته میدان ته روزي د خلاف جهاد وکړي تاسو په دې ملک یو کته چې غورت په لاهور کې د خزو د اسلام خلاف جلوس راوېست خزو جلوس راوېستو چې څوک وای چې په دې ملک کې به اسلام راځي دا ډنډې ګوري د قومي سیملې منبرانو ته دا ډنډې ګوري دا ډنډې بدر باندې ومنډو په دې ملک کې د اسلام نامې واغست دا ستا ملک شو تدلته ناشته سوال دا دیوبندی بریلی نه ده سوال د خېټه ده په اسلام کې وګورئ چې د زیارتونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې روا دي او کنه روا دي ما په خبرو پوهیږم زیارت حاصلات خوړل یعنی زیارت باندې منجور کې نول او ټوټه غړول او غټ کټه ورته کېنول جارو پلاس کې ورکول خزه ول راتلل او پاغي جاروګانې وهل او شکرانه چول دا په اسلام کې روا دي او کنه روا دي کدیو بندیانو بریلیانو تر اوسه پورې په اسلام کې دا مسله نه حل کړي سبب د اسلام غټي غټي مسلې په اسلام کې دوی څه فیصله کوي خبره پوهیږي اصلي دین قران او حديث ته قران او حديث کې راشي وګورئ چې د قبرونو حاصلات خورل په اسلام کې څنګه راشي وګورئ پروسه کال پبو کې موټر خراب شو زما زیارت ته نه نوزم زیارت ته چلاړم د
مین روڈ نا تر زیارت پوری یو بازار جوړ دی کوچی بازار جوړ دی یا مینا بازار جوړ دی نو الکان په ناشتي ګوره بازار جوړ دی الکان په ناشتي او خزي په زیارت لذي راشه خوره راشه واخلا خوره واخلا او راشه 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 او واخلا 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 دا سې دي کنه دي ها تاسو نه دي کتلی تاسو ته پته نه ده ها بیا قبر سره یو سنډا کینولې او مالګه ورته پرته په دې دومره عقل الله دې چې موږ نه عقل سلب عقل را نه ووت دا سه خیرات چا کړی د چې الله دې د انسانيت سر در نلری کی او د خر سر در پورې خدای وتعالى د خر سر مونږ پورې د خر سر تړلې لک سوچ کو بدبخته او کم بخته زیارت لاندې کنيک عمل کړی نو خو بلاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي نو پاس داغه د شکرانو پیسو ته څه ضرورت دی او بیا په دغه پیسو لک سی ای ډی غوندې تحقیقات وکړي چې دغه پیسې بیا ذکر ته کیږي پیسې والله په دغه پیسو شراب سکلې کیږي په دغه پیسو جوهری کیږي په دغه پیسو زنا کیږي اوس مونږ کوي چې دا ګناه ده وای دا اولیاء نه من بزرگان نه من ها رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه من او بشر ورته وای او قران ویلی زمون څه کار قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي اے پیغمبره د خلقو ته وایا چې مخلوقات زم ستاسو غوندې بشرم یوحى الی زما او ستاسو بشریت کې فرق دا دی چې ما ته وحی کیږي زما الله سره رابطه او تعلق دی او تاسو ته دا نه کیږي دیکھو ګورئ دی ویله پیغمبر نو اپنے اور بشر کہندے نہیں دسے وہی کہنے پیغمبر نو کہندے کہ 8.5 بشر انا للہ وی زم بندے دیکھو گورے تم انسان ہے او ضیاءالکم انسان دے ته په ایمان وی چې تو ضیاءالک یو شان دی اب خبره کوي لگا تم انسان ہے او دا زمونږ نوې گورنر صاحب چې ولګي دام انسان دی نو اول خدای دې خار اوس چې په لویه مرتبه کې ناشته نو توس هغه یو شان زه انسان مو رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دې زمو دغه انسانيت یو برابر توبه استغفار داغه مقام او زما مقام اغله په بشریت کې الله دا مقام ور کړو چې په بدن باندې به ټول عمر کې مچ نه وناست په کملار به چې تیر شو 3 ورځې به دا غلار نه خوشبوئی تلا 3 ورځې یو وینځه د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم واړه بول په لوخي کې پراتو او وینځه ته وی چالو خواله بار توي کا هغه وی صاحب زخه تګ شوم د شپې ما خاص کلی دی مال چې جوړو بوي حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بی بدکار دې کړه بیا د سمکوا تپوس کوا خدا ستاد